دا د دې غرونو د بوټو نه اوبه ایستل او په هغه اوبو کې بیا دلته مټه خاوره ورته وایي، په هغې کې هغه اوبه حل کړل او د هغې نه بیا موږ دا سیستم تیار کړی چې دا یو موبایل دی. موبایل پر ځای هم خبره نه ده، نن سبا لکه موبایل هر ځای کې ډېرې دي، خو دا موږ صرف په دې خاوره کې کړلی چې یعنې د خاورې نه هم کار روانېدی شي او یا خاوره هم کار کولی شي. کم قسمه شي باندې چې موږ تجربه کړل هغه ناکامه شوی نه دی، کامیاب شوی دی. تقریبا 800-900 تجربې ما کړلې مکمل د خاورې نه، چې هغې کې بل قسمه شی نه دی استعمال شوی بغیر د خاورې نه. او لکه چې دا زموږ د غرونو خاوره ده او دغه خاورې نه دا تجربې او سیستم یې پرې مخکې چلوو. لکه دا موبایل د تقریبا 4 کاله کې تیار شوی دی. اوس د دې نه بعد چې کوم سیستم یې تیارېږي نو هغه په کم وخت کې تیارېږي، ولې چې مخکې خاورې نه یو کار موږ روان کړلی نو په هغې باندې اوس په دې باندې چې موږ مخکې نور کار کوو نو لکه هغه موږ ته اسانتیا اوس به رینګ کوو او زما سره دا نمبر د دې ای دی په ډایل کې پروت دی، نو دې ته زه رینګ کوم، تاسو به یې دې هغه دغه ما خو د ټیکنیکل بوایي چاتوړیا لیکلی دی او دا زمونږ ملګری دی ټیکنیکل بوایي دی، نو اوس به دې ته رینګ لاړ شي او تاسو به وګورئ. دا رینګ روان دی او دلته دا رینګ لاړ دغه دی راوچت شوی دی. دا چې کله دې سیس سره ولګي نو راوچت شي که نه. ښه د دې سیمانو سره چې کله دغه بوکلین دا سر ولګي نه دا راوچت شي. اوس باقاعده ټلیفون چې دی راوچت شوی دی او زه په دې کې خبرې کوم کېدای شي کله سپیکر کې اواز بالکل بالکل دا اواز چې دی نه په دغه سپیکر کې او اوس موږ د دې د هغه سیډ اواز چې کوو نو د هغه سیډه به کې ته لږې خبرې وکړه. اوس دې خوا د کیمره ونه صحیح صحیح. قدرمندو کتونکو ناشنا غوندې خبره ده، زما هم ذهن کار نه کوي چې دا کوم نمونسیز دی جوړ کړی دی او تاسو هغه سپیکر هغه اواز هم واورېده یو ځل دی لکه 11,000 لینډ بجلي دله ورکړي نو دا هم نو د دې پرزو مثال داسې دی دا د یو شي او حده پورې یو ایکسپایر ډیټ وي، که موبایل یې کال ګارنټي داسې هر شي باندې ایکسپایر وي، د دې ایکسپایر ډیټ د سره شتی نه دی د خاورې. د دې نه چې کوم شی تیار شو هغه که تی ساتې تر قیامته پورې تا سره پورې به نه خرابېږي. څوک وغواړي چې داسې عام هغه وړوکی موبایل ته جوړ شي نو هغه به ترې جوړ شي او جوړ به شي، هغې نه به هم کټ جوړ شي، ځکه دا خو اولنی ایکسپریمنټ و دومره غټ شوی ده بل پیله زره. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی مهربانه بادشاه دی. عزتمندو ستاسو ورور ثناء الله خان خیل د یو نوي پروګرام سره ستاسو په درون خدمت کې حاضر دی. عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده په پاکستان کې د ټیلنټ څه قسمه کمی نشته او بیا ډېر ځوانان ډېر خلک تیر شوي دي چې د پاکستان د نوم روښانه کولو کوشش یې کړی دی په ثابته دنیا کې او د پاکستان نوم هغوی روښانه کړی هم دی. په دې خبرو کې څه شک نشته چې په پاکستان کې د ټیلنټ چې دی نو څه قسمه کمی نشته او داسې ځوانان موږ لرو چې هغه په خپله غریبۍ کې په خپل وطن کې داسې څیزونه جوړوي چې هغه د پاکستان نوم روښانه کوي، خو بیا هم هغه ځوانان چې نه هغه په کور باندې پاتې شي او د حکومت د طرفه هغو ته څه ریسپانس میلاو نشي نو هغه ارمان او هغه جدوجهد چې دی نه هغه په زړه کې د هغوی چې دی نه دفن شي. عزتمندو کتونکو دا وخت چې دی نه زه په سوات شور ګټ کې موجود یم او د یو داسې ځوان سره خواته موجود یم چې ده په کور کې موبایل جوړ کړی دی. د هغې نه علاوه د تار نه بغیر چې دی بلب ته بجلي بولې ده، ډېر څیزونه هغوی جوړ کړي دي، خو اوس دې ټایم کې چې د هغوی سره څه رډي دي
نو هغه به موږ ګورو چې دا څه دي او څنګه کار کوي. نور معلومات به د هغې نه اخلو. شیرزمان خان زموږ سره موجود دی، د ګټ شور اوسېدونکی دی او د دیو سره خبرې اترې کوو چې دیو دا کار چې دی دا یې د کلي نه شروع کو او د اوسه پورې څه جوړ کړي دي. عزتمندو زما سره اوسئ. شیرزمان خان څنګه حال دی؟ ښه خیر دی. دا راته ووایئ چې تاسو دا اوس چې موږ کوم څیز ګورو نو دا څه شی دی؟ دا موبایل سیستم دی او د خاورو د پرزو نه تیار شوی دی. لکه مثلا کم څیزونه په دې کې د خاورې لګېدلي دي موږ ته په ګوته ماني؟ مکمل دا ټول سیستم د پرزې چې کومې تاسو به نظر راځي دا ټولې خاوره ده او دا پکې سټیل لګېدلي چې کرنټ د یو پرزې نه بلې پرزې ته تللی دی. دا د دې غرونو د بوټو نه اوبه ایستل او په هغه اوبو کې بیا دلته مټه خاوره ورته وایي، په هغې کې هغه اوبه حل کړل او د هغې نه بیا موږ دا سیستم تیار کړی چې دا یو موبایل دی. موبایل پر ځای هم خبره نه ده، نن سبا لکه موبایل هر ځای کې ډېرې دي، خو دا موږ صرف په دې خاوره کې کړلی چې یعنې د خاورې نه هم کار روانېدی شي او یا خاوره هم کار کولی شي. یعنې ستاسو مطلب دا دی چې کم چې هغه ټیکنیکل څیزونه هغې ته ضرورت پاتې نه شو، لکه د خاورې نه هم داسې او چې د خاورې نه په خپل کور کې تیارېږي چې هغه دا شی نه د خاورې نه هم تیارېږي او په خپل کور او په غرونو کې هم دا تیارېږي چې د خاریت دې ته ضرورت نه راځي یا داسې بهر نه سامان غوښتو ته دې شي ته ضرورت نشته او د دغې دپاره. شیرزمان خان دا راته ووایئ چې تاسو تعلیم څونه کړی دی؟ تعلیم 10مه پورې. مصروفیات مو څه دي؟ مصروفیات خو یاره نن سبا بس څه په دې ټکنالوژي کې چې موږ کم کار کوو په دې کې خو سره مصروفیات نشته. کم قسمه شي باندې چې موږ تجربه کړل هغه ناکامه شوی نه دی، کامیاب شوی دی. تقریبا 800-900 تجربې ما کړلې مکمل د خاورې نه چې هغې کې بل قسمه شی نه دی استعمال شوی بغیر د خاورې نه. او لکه چې دا زموږ د غرونو خاوره ده او دغه خاورې نه دا تجربې او سیستم یې پرې مخکې چلو. لکه دا موبایل د تقریبا 4 کاله کې تیار شوی دی. اوس د دې نه بعد چې کوم سیستم یې تیارېږي نو هغه په کم وخت کې تیارېږي، ولې چې مخکې خاورې نه یو کار موږ روان کړل نو په هغې باندې اوس په دې باندې چې موږ مخکې نور کار کوو نو لکه هغه موږ ته اسانتیا ده. دا راته ووایئ چې تاسو مزدوري کوئ؟ او مزدوري کوم. مزدوري کوئ که نه؟ ما چې کله تاسو سره رابطه وکړم تاسو پنجاب کې بالکل د ګنو مزدوري. صحیح. دا سیستم چې دی یا ستاسو اولنی کوم څیز چې تاسو جوړ کړی دی هغه څه شی دی؟ هغه دا موبایل دی. او دا تجربه یو د لکه څنګه په ذهن کې راله او څه سوچ یې وکړه او دا تجربه یو څنګه ذهن ته راله چې یاره زه داسې څیزونه جوړ کړم؟ دا بس یاره د خاورې نه موږ یو پرزه جوړه کړه چې هغې باندې موږ څه کار وکړو چې کار یې روان کړو. د هغې نه بیا پرې موږ مخکې کوشش وکړو چې یاره د دې نه اوس یو سیستم تیار کړو. د هغې نه دا موبایل تیار شو، لکه موبایل طرف ته تیار شو. او لکه کم پرزې مرزې چې موږ هغې پسې بیا جوړولې او په لیباټریانو کې استعمالولې نو هغې نه بیا یو دا ډایګرام تیار شو چې موبایل دی چې اوس په ټلیفون کېږي او خبرې وکړي. دا راته ووایئ چې دا تاسو په کم سن کې تیار کو؟ دا تقریبا 1 کال کېږي چې تیار شوی دی. 1 کال. او په دې باندې تاسو د کار د کلي نه شروع کړی؟ کار خو تقریبا دا په 4 کال کې تیار شوی دی. یعنې 2016 کې خواوشا تاسو؟ او دغه وخت کې لکه دې باندې کار روان شوی دی. بس تقریبا په 2020 کې 21 کې دا کامیاب شوی دی. په 2021 کې دا مکمل طور کامیاب شو؟ او دا کامیاب شوی دی په 2021 کې. دې ته موږ اوس ټلیفون کولی شو؟ بالکل کولی شئ. قدرمندو کتونکو دې ته زه رینګ کوم د خپل موبایل نه او دې ته موږ وکوم د دې پروګرام د ریکارډینګ نه مخکې، خو اوس به ورته رینګ کوو او زما سره دا نمبر د دې ای دی په ډایل کې پروت دی نو دې ته زه رینګ کوم. تاسو به یې دې هغه دغه هم ما خو ته ټیکنیکل بوایي چاتوړیا لیکلی دی دا زمونږ ملګری دی ټیکنیکل بوایي دی نو اوس به دې ته رینګ لاړ شي او تاسو به وګورئ. دا رینګ روان دی او دلته دا رینګ لاړ دغه دی راوچت شوی دی. دا چې کله د دې سیز سره ولګي نو راوچت شي که نه؟ ښه د دې سیمانو سره چې کله دغه بوکلین دا سر ولګي نه دا راوچت شي. اوس باقاعده ټلیفون چې دی راوچت شوی دی او زه په دې کې خبرې کوم کېدای شي کله سپیکر کې اواز بالکل بالکل دا اواز چې دی نه په دغه سپیکر کې او اوس موږ د دې د هغه سیډ اواز چې کوو نو د هغه سیډه پکې ته لږې خبرې وکړه. اوس دې خوا د کیمره ونه صحیح. قدرمندو کتونکو ناشنا غوندې خبره ده، زما هم ذهن کار نه کوي چې دا کوم نمونه سیز دی جوړ کړی دی او تاسو هغه سپیکر هغه اواز هم واورېدو. یو ځل ورته زه بیا نمبر میلاوهم د دې سیټینګ وکړه، لږ سیټینګ یې وکړه خپل ځای له یې راوله.
ښه دا سیټ شو. زه ورته دوباره دا نمبر میلاوهم چې تاسو اوس بیا ګورئ. دا چې کله د بوکلین دا خوله دې سیمانو له راشي نه بس ټلیفون اټینډ شي. اوس به تاسو وګورئ. بس دا دې رینګ دی. اوکې اوکې شوی دی. ها زه اوس لږې خبرې کوم. هلو 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 دا تاسو کته شئ قدرمندو کتونکو. بالکل زمونږ په پښتنو کې په پاکستان کې او بیا په پښتنو کې د ټیلنټ څه قسمه کمی نشته. تاسو وکاته دغه موبایل چې دی دا پلای بورډ لګېدلی دی ورسره بیا دا چې دی نه دا لرګی دی خو دا نور څیزونه چې کم دي نه دا مکمل خټه ده خاوره ده دا د خاورې نه جوړ شوي دي. بیا دا راته ووایه چې دا لاندې چې کم ښکاري نه دا څه شی دی؟ دا کیبورډ دی. دا د کیبورډ دی. د ردی کیبورډ ته چې دی موبایل کې د دې طرفه نمبر میلاوي یا په نور څه کاروبار کوي د هغې لپاره کیبورډ دی. په دې کې تاسو ته اوس انسۍ دا پکې انسۍ لګېدلي دي لیکلي پکې هم دي دا 4 دی او څه لږ وران شوي هم دي دوړه ده نو دا دغه پکې هم دي اے بي سي پکې هم دي. سیستم دی صحیح. لکه د دې طرفه چې هم تاسو نمبر میلاوهئ نو میلاوالی میلاوالی او د دې طرفه چې موږ ټلیفون کټ کوو نو د هغې کومه بټن ده. لکه تاسو چې خبرې پوره شي دې طرفه ته غواړئ چې زه ټلیفون کټ کړم نو بیا به دا یوه بټن ده. صحیح. او اوس که تاسو د دې نه نمبر میلاو کوئ او بیا به کومه بټن وال غواړي چې هغه ډایل شي؟ دا شنه بټن چې کومه ده دا شین ډکن چې کوم دی نو دا چې دا بوکلین به دې تارونو سره ټچ کړي. دا دواړه ټچ شي هم به میلاو شي. خو لکه بټن یې دا ده بټن یې دا ده دا خو صرف د دغه لپاره بره لګول چې یاره دا بوکلین اوکې کوي چې لکه بل بټنو کې چاته پته نه لګي نو ټالۍ پرې راشي اټومیټک اوکې کېږي دغې لپاره ده. او که فرض که دغه اټومیټک ته ختم شي نو بیا به بیا بټن نه کار کوي او بیا بټن نه استعمالي. صحیح. دا راته ووایه چې نور تاسو څه جوړ کړي دي؟ نور بجلی ما دغه کړله لکه نن په داسې دور چې په تار به ټلیفون راتلو تار به لګېدل او ټلیفون به راتلو. اوس ته بجلی چې کومه ده په عالمي دنیا کې په تار کې ده. ما داسې یو سیسټم کړل هغه هم د خاورو پورزې مورزې لګېدلي تاسو به وینئ هغه هم چې دلته 2 میټرې دي چې دلته یو میټر بجلی ته ولګئ نو بلب ته بجلی په هوا کې پاس شي لکه بغیر د تار بلب ته بجلی لاړه شي لکه ډرون بجلی ده. دې ته ډرون بجلی ورته وایي چې لکه بغیر تار بلب ته بجلی ځي دا قسم. صحیح. دغه کم څیز چې تاسو تیار کړی دی اوس دې ټایم کې بجلی نشته هغې معنوي نشانله موږ بیا پروګرام وکړو جدا. قدرمندو کتونکو دغه تاسو وکاته دا یو قسم موبایل دی او دا د دې کیپیډ دی په دې کې انسۍ هم دي په دې کې اے بي سی ډي هم دي او دا څیزونه چې کوم دي نه دا د خاورې جوړ دي. باقي دا څیز چې دی نه دا پلای بورډ لګېدلی دی او دا چې دی نه دا لرګی دی. خو موږ که وګورو نو انتهایي محنت پې شوی دی او ډېر زیات محنت شوی دی. که دا راته ووایه شیرزمان خانه لږ دې خوا راشئ که حکومت درله سات درکړي یا حکومت دې به داسې یو نوکرۍ مانې والي چې یاره تا بوځي او تا د ځان سره په کار کړي نو څنګه صورتحال دی د پاکستان نوم به روښانه نه کړي؟ یاره بس مونږ هم کوشش کوو د ملک ته روښانولو دپاره خو لکه دا حکومت چې کوم هغه میټیریل چې کوم دي هغې طرف باندې نه مونږ پوهېږو نه هلته کار کولی شو. لکه مونږ چې څه قسمه مخکې اجازات کوو کم حد ته رسو نو لکه خاورې باندې به ځان رسو لکه ملک مخکې بوتله یا د ملک نوم مخکې بوتلی نو هغه به مونږ په خاور باندې کوو. لکه اوس فرض که دا بجلي چې تیاره شوې نو دا پورزې مورزې هم د خاورې دي او لکه دغه لکه زمونږ خپل دغه چې کوم دی سهولت دلته په دې کور کې لکه تیارېږي ځکه چې خاور هم دلته مونږ چې څه قسمه تجربه کوو لکه دغه کېږي. صحیح. لکه کامیابولی شو دلته بل په دې باندې دې لکه 11,000 لینډ بجلي ته راورکړي نو دا هم نه د دې پورزو مثال داسې دی دا د یو شي یو حده پورې یو ایکسپایر ډیټ وي که موبایل یې کال ګارنټي داسې هر شي باندې ایکسپایر د دې ایکسپایر ډیټ د سره شته نه د دې خاورې د دې نه چې کوم شی تیار شو هغه کته یې ساتې د قیامته پورې تا سره پورې دا به نه خرابېږي دا نه سوځي نه خرابېږي چې صرف لکه ستا د لاس نه کته یې ماتوې چې ماتېږي به کته یې ساتې ځان نه عمر له یې ساتلی که دا خرابېږي نه. لکه دغه یو خصوصیت په دې خاوره کې دی چې دا ایکسپایر ډیټ د دې نشته. لکه دا په راته ووایه چې که څوک وغواړي چې داسې عام هغه وړوکی موبایل ته جوړ شي نو هغه به ترې جوړ شي او جوړ به ترې شي هغې نه به هم کټ جوړ شي ځکه دا خو اولنی ایکسپریمنټ و دومره غټ شوی د بل پیله زرو
ریسسټنټ د دې مقداري راشي لکه دا یو ریسسټنټ چې پکې لګېدلی چې دې مقداري موبایل او د دې مقداري پکې جوړېږي د دې نه پکې هم کچ جوړېږي ځکه چې دا خو لا اولنی ایکسپریمنټ و دومره غټ شوی دی بالکل لکه وایي چې حکومت چې دی نه لکه سات ورکي یا تاسو لږ مخکې بوځي خیر دی د خاورې په دې سیسټم کې تاسو کار وکئ خو لکه حکومت دپاره خو هم پیدا ده که نه چې یاره هغه کم ګران څیزونه استعمالوي او دلته بسې ته د خاورې نه دا څیز جوړ کړې نو دا پیدا نه شوه فایده ده ډېره فایده ده ځکه چې خاورې نه اوس یو داسې ځای به چې هغې به تا سره نور څه نه نو ایستره خاورې نه شیز جوړوه کار ترې روانه وه ځکه چې څه به په دغه شیانو پسې ګرځي هغې به ګورې به چک کوي به دلته به دې علاقه کې دا خاوره ده بس هغې نه سیسټم یې تیاروه مخکې به ځي ډېره مننه قدرمندو کتونکو دا و شیر زمان او د چا تعلق چې د شاور ګټ سره دی او تاسو دغه موبایل وکوتو واقعي حیران شوم انتهایی حیران یم او زما سره راغلی ملګری سوراب خان لالا چې دی نه هغه هم حیران دی چې یاره دا دې ورور څه جوړ کړي دي نو واقعي کم وخت کې چې زمونږ مشران وایي چې کمپیوټر کله جوړ شو نو هغه د یو کمرې یا د یو کور په شکل کې و ډېر زیات غټ بیا چې هغه ورو وړوکی کېده د دنیا هغه ترقي سیوا کېده د خلکو ذهن چې دی هغه لږ ټیکنیکل کېده نو هغه کمپیوټر چې دی نه هغه ټي وي په شانتي شکل ته راغی بیا د هغې نه بعد چې دی نه ایل سی ډیانو ته راغی ایل سی ډیانو نه بیا لیپټاپ ته راغی نو قدرمندو کتونکو شیرزمان خان وایي چې یاره کیدای شي چې دومره کچ پکې هم جوړ کړم لکه دا سیز چې لګېدلی دی او دا خو اولنۍ تجربه وه نو قدرمندو کتونکو تاسو ته چې څنګه ما ووایي په پاکستان کې د ټیلنټ څه قسمه کمی نشته بیا په پښتنو کې داسې پښتانه موجود دي چې هغه د پاکستان د نوم روښانه کولو کوشش کوي او کړی هم دی او د پاکستان نوم یې روښانه کړی هم دی که دغه خلکو له حکومت سات ورکړي لږ شانتي ترقي ورله ورکړي لږ شانتي سهولیات ورله ورکړي نو دغه خلک یقینا چې د پاکستان نوم چې دی هغه به په دنیا کې ډېر زیات روښانه کړي ځکه چې په یو څیز کې یوه ګرانه پرزه لګي او هغه زمونږ ورور شیرزمان خان چې دی هغه د دې ځای نه د خاورې نه جوړ کړي نو دا د پاکستان دپاره یو ډېره غټه خبره ده زه وایم چې موږ به د چین نه هم مخکې لاړ شو که موږ د داسې ځوانانو سات ورکو نو موږ به انشاءالله چې د چین نه مخکې لاړ شو ترقي به وکړو قدرمندو کتونکو اجازت به اخلم تر بل پروګرامه پورې خپل ورور ثناء الله خان خیل له اجازت ورکوئ د خپل کلي د خپل ولس د خپل ځان ډېر زیات خیال وساتئ په لوی الله مو سپارمه د لوی الله په امان